طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك طمئن فؤادك إن لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة النور شروع ده. يا أيها الذين آمنوا إيمان والاو ليستأذنكم باید ده چی اجازت اغوار استاسونا امر غائب ده. ليستأذنكم باید ده چی اجازت اغوار استاسونا الذين کسان ملکت ایمانکم چی مالکان شوی خلاسون استاسو چی غلامان ده وینزی دی با اجازت غواری والذین وکسان با اجازت غواری لم یبلغو چی نوی رسیدره دی الحلم بلوغ تا چی بالغ شوی نوی منکم استاسونا یعنی مور و پلار باورتا تربیت ورکی دی بچو تا دی غلامانو تا دا سی تربیت ورکی چی پا دی ٹیمونو کی بتاسو بغیر دا اجازت نا دی کمرو تا ننوزیا ثلاث مرات دا کل با اجازت واری ثلاث مرات مانا فی ثلاث اوقات دلتا مرات پا مانا دا اوقات وقتونو سر دی فی ثلاث مرات پا دری ٹیمونو کی با اجازت واری اول نمبر ٹیم من قبل صلاة الفجر مخی دا موز دا سبینا دویم وحینا پا ٹیم کے تضعونا چیک دی تاسو سیابکم جامع خپلی من الظهیرتی دا غرمینا عند القیلولا دا قیلولی پا ٹیم کے دی با اجازت غواری بغیر دا اجازت ننوزی کمروت دا قیلولا خوب چی دے دیر بہترین خوب دے راحت دے دا بدن دا پارا حدیث کی راضی چی تاسو تحجد پارا استعانت مدد یعنی دا قیلولی نا واخلی قیلولا خوب چی تاسو اوکی با تحجد تا پاسی دلے شیا ومن بعد صلاة العشاء دریم نمبرا رست دا موز دا ماسوتن بغیر دا اجازت نمن نروزی رب کریم فرمائی ثلاث عورات لکم دا دری عورتون دی لکم تاسو دا پارا یعنی دا پردی وقتون دی دیتا عورت ولی وی زکا چی انسان اکثر پا دغا ٹیم کی جامعو باسی عورت اخکاری زکا ورطا عورات ویلی کی لیس علیکم نشتر پتاسو بانی جناحن گنا ولا علیہم او نپری ماشومانو پری غلامانو بانی جناحن گنا پسشی بانی دا چی بی اجازتا دن نشی کمروس تاسو تا بعدهن رست دی وقتنونا بعدهن رست دغی وقتنونا ولی طوافون مانا لانهم طوافون زکا چی دیر طواف کون کی دی یعنی گرزیدون کی دی علیکم پتا سبانی بعضکم بعض استاسونا علا بعض پا بعض نورو بانی کذالک ہم دغرنگی یبین اللہ بیانی اللہ تبارک و تعالی لکم تاسو تعالی آیات آیتنا واللہ واللہ تبارک و تعالی علیم پوید حکیم خواند حکمت تے اس بعضی وقت کی دا ماشومان خلقو کرن نوزی راوزی چی غٹ شی بیاهم خلق ورطا دا ماشوم پا نظر ورطا گوری و دا فلان کینی دا اگرینگ بے بیدو آچه راتلو با اغا غٹ وی نو دی کور کی با جنکی بی دا با ورطا کریو ری بی او دی با ورطا دا ماشوم پا نظر گوری نا رب کریم فرمائی و اذا ہر کلا بلغا چورسیگی الاطفالو ماشومان و اذا بلغ الاطفالو کلا چورسیگی دا ماشومان منکم ستاسونا الحلم بلوغ تا بالغ شو دا ماشوم مگوره بیا دا ماشوم پا نظر ورطا مگوره یا بی حکم دا سلو دے فلیستأذنو پس باید دے چی اجازت اغاڑی دا فلیستأذنو پس باید دے چی اجازت اغاڑی دی فی جمیع الاوقات پا طول وقتونو کی گوره بیا التخوراغا لم يبلغ الحلم منکم ثلاث مرات التوج نابالغ بدری ٹیم دلتا بیا بالغ چشو ورسیدو بیا با طول ٹیمونا اجازت اغاڑی فی جمیع الاوقات کما استأذن لك سرنگی چی اجازت غوختو الذین کسانو من قبلهم چوڑان دی ددینو کم مشران دی سڑی دی سنگا چاگی اجازت غواری نو دیبم دا سے اجازت غواری زکا چوز زوانان شو دی کذالک ہم دغرنگی یبین اللہ بیانی اللہ تبارک و تعالی لکم تاسو تا آیاته آیاتون اخپل واللہ واللہ تبارک و تعالی علیم پوید حکیم خاوند حکمت تے اس بلا مسئلہ بیانی والقواعد او ناس تی بودائیگانی اس وی اغا بودای چی انتہا تا رسید لیوی غیر نورتا اشتہا نوی دی بودای تا او ند دا اشتہا کی گی چاہتا
نو دا بوډېګانې کوي برقه کیدي الله هیڅ باک نشته ګناه نشته والقواعد ناستې بوډېګانې من النساء د بیبیانو نه التي هغه بوډېګانې لا یرجونه چې امید نه ساتي نکاحا د نکاح آخري سټیج ته رسېدلې ده اولاد یې نه کېږي حیض هم نه راځي فلیس پس نشته دی علیهن په دې بوډېګانو باندې جناح ګناه ان یضعن دا چې کیدی دا ثیابهن جامې یعنی برقه خپله ګناه نشته خو غیر متبرجات یو شرط شته چې په الکون د دې بوډۍ کې چې نوې ښکاره کوونکې بزینت زینت لره غیر متبرجات چې نوې ښکاره کوونکې بزینت زینت لره بعضې بوډاګانې په لعنت سترګې تورې کې بنګنې واچوه ودونو کې بعضې ګډېږي لاسونه پړقې نه دغسې دې نه وي رب کریم فرمایي وان یستعففن دا چې ځان وساتي د ایښودلو د برقې نه دا بوډۍ وان یستعففن دا چې ځان وساتي د ایښودلو د برقې نه خیر غوره د لهن دې بوډۍ ته یا دا چې ځان وساتي د زینت نه خیر غوره د لهن دې دپاره مطلب یې دا دی یاره دا بوډۍ چې هم برقه په سر کې دا به دته به ډېر غوره وي والله تبارک وتعالی سمیع اورېدونکی دی علیم پوه دی اوس په دې آیات کې رد کوي په رواج باندې بعضو خلکو کې دا رواج و چې ګوټ سره بیمار سره به روټۍ بد ګڼله دا غریبانان به هم چې کله بیمار شو نو دې روغو سره به نه کېناستله چې نفرت ونه کړي موږ نه آیت راغی لیس نشته دی علی الاعمى په ړوند باندې حرج څه ګناه ولا علی الاعرج نه په ګوټ باندې حرج څه ګناه وعلى المریض نه په مریض باندې حرج څه ګناه ولا على انفسکم نه په نفسونو ستاسو باندې ګناه نشته ان تأکلوا د دې خبرې نه دا چې خوراک وکئ تاسو من بیوتکم د کوټو د زامنو خپلو نه یعنی من بیوت اولادکم من بیوتکم د کوټو خپلو نه یعنی معنا یې دا ده من بیوت اولادکم د کوټو د اولاد ستاسو نه د زوی کوټې نه ولې بیوتکم ویل چې د خپل کوټو نه ځکه انت ومالک لیبیک تو او ستا مال د پلار دی ستا د پلار دی دا ګوره تم د پلار او ستا مال هم د پلار دی من بیوتکم معنا من بیوت اولادکم کورونو د بچو ستاسو نه او بیوت آبائکم نشته دی ګناه دا چې تاسو خوراک وکړه او بیوت آبائکم یا کورونو د پلارانو ستاسو نه او بیوت امهاتکم یا کورونو د موریانو ستاسو نه او بیوت اخوانکم یا کورونو د ورونیانو ستاسو نه او بیوت اخواتکم یا کوټو د خوریانو ستاسو نه او بیوت اعمامکم یا د کوټو د ترګانو ستاسو نه او بیوت عماتکم یا کوټې د تروریانو ستاسو نه عماتکم چې پلار د اړخ نه ستا ترور وي چې خوراک کې نو ګناه نشته د دې په کوټو کې او بیوت اخوالکم یا کوټو د ماماګانو نه او بیوت خالاتکم یا کوټو د تروریانو ستاسو نه چې مور د اړخ نه ترور ده خالاتکم عماتکم د پلار د اړخ نه او خالاتکم د مور د اړخ نه چې ترور ده او ما ملکتم یا هغه چې مالکان شوي تاسو مفاتحه د چابیانو د هغې واک یې تا ته درکړی دی هوټل والا مالک تا ته واک درکړی دی یا نور دغسې څوک دله چابي درکړي د څه بس تا ته یې واک درکړو خوراک کولی شي او صدیقکم یا کورونو د دوستانو ستاسو نه صدیق ګورې اخوا د خوا دوست نه چې لاړ شي ورکره تندی ترې وکړي نه صدیق رښتینی دوست ته وایه چې ته ورله ورشي او ستا خوشحالیږي د دوست د کور نه چې خوراک یې ګناه نشته نو تاسو خوراک کولی شئ لیس علیکم نشته دی ګناه جناحون ګناه اوس د دویم رواج رد کیا بعضې خلک به په میلمه دوستۍ کې دومره ننوتلي وو چې تر څو به میلمه راغلی نه و نو خوراک به یې نه کولو اوله ورځ به یې خوراک ونه کو درېیم ورځ به بیا خوراک وکړو که اوله ورځ باندې میلمه به راغی خوراک به یې کولو 3 ورځو پورې به انتظار کولو بیا به یې خوراک لږ وکړو نو هغې باندې رد کیا لیس نشته دی علیکم په تاسو باندې جناحون ګناه ان تأکلو دا چې تاسو خوراک کوئ جمیعا په غونډه باندې په عدل او انصاف سره او اشتاتن یا ځان ته خوراک کوئ
بعضې وایي دا ځان له خوراک د هندوانو کار دی، دا غلط وایي دی. او اشتاتا یا ځان ته خوراک کوئ. فاذا دخلتم کله چې تاسو داخل شئ بیوتن کورونو ته فسلموا پس سلام اچوئ علی انفسکما په نفسونو خپلو باندې. یعنې که څوک مؤمن وي نو مؤمن چې دی که نفس واحده یو نفس دی. یا ابن عباس یو مراد تینه لیس فیها احد چې څوک نه وي په دې کور کې نو سلام به اچئ السلام علی من الله. یا ابن عباس بل روایت د داسې سلام به اچئ السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین السلام على اهل البيت ورحمة الله. فسلموا پس سلام اچوئ علی انفسکم په نفسونو خپلو باندې تحیتا دا تحفه دا سلام من عند الله د جانب د الله نه مبارکتا ډیره برکتناکه طیبتا طیب پاکه. کذلک همدغه رنګ یبین الله بیانوي الله تبارک وتعالی لکم تاسو لره الآیات آیاتونه ولی لعلکم دې دپاره چې تاسو تعقلون د عقل نه کار واخلئ. دا آیات کریمه رد دی په منافقانو باندې. کله به چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خطبه کې په دې منافقانو باندې رد شروع کو نو دی به پټ راوتل، ریوز ګیر به لګولو، وتل به د دې مسجد نه پټ یو بل باندې به داسې پناه نیوله چې څو خبراته ګوري نه. نو رب کریم فرمایي بې اجازته به دا منافقان وتله. انما المؤمنون یقینا مؤمنان چې دی الله والذین کسان یامنو چې ایمان راوړی دی بالله په الله باندې ورسوله او په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. واذا ورکله کانو چې وي دا مؤمنان معهما مع رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وي علی امر په یو کار باندې جامع چې جمع کوونکي وي د خلکو لره غونډ شوي یو مجلس وي یا په مسجد کې وي جمعې ورځ وي لم یذهبوا نوځي دا مؤمنان د غونډې نه د مسجد نه بغیر د اجازت نه نوځي حتی تر دې چې یستأذنوه چې اجازت وغواړي دی د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه پیغمبر علیہ السلام نه اجازت غواړي بیا وځي. ان الذين یقینا کسان یستأذنونک چې دی اجازت غواړي ستانه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د وتلو په وخت کې اولئک الذين دا کسان یؤمنون چې ایمان لري بالله په الله باندې ورسوله په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فاذا استأذنوک پس که چری اجازت غواړي تانه دا مؤمنان لبعض شانهم من بعض حاجتون لپاره لبعض شانهم بعض حاجتون خپل لره چې اجازت وغواړي فاذن پس اجازت کوه لمن هغه چا لره شئت چې ستا خوښوي فی الانصراف په وتلو باندې منهم د دینه بس تا چې کوم خوښوي واستغفر بخنه وړه لهم دی لره الله د الله نه ان الله یقینا الله تبارک وتعالی چې د غفور بخون کې دی رحیم رحم کون کې دی. لا تجعلوا مگر زوی دعا الرسول بلنه ده آواز کول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بینکم په منځ تاسو کې که دعای بعضکم په شان ته د بلنې ستاسو آواز کول بعضکم بعضې ستاسو نه بعضن بعضې نور لره لکه څنګه چې یو بل ته آواز کوئ دغسې آواز پیغمبر علیه السلام ته مه کوئ. وقال امام بغوی صاحب وقال مجاهد وقتاده مجاهد صاحب او قتاده ویه یعنی لا تدعوه باسمه مبل آواز مکوي په نوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کما يدعو بعضکم بعضنا لکه څنګه چې بلې تاسو بعضې د بعضو ستاسو نه داسې مه وایئ چې یا محمد دا فقولوا بل قولوا داسې وایئ یا نبی الله ای د الله نبی یا رسول الله په عاجزۍ سره په نرمۍ سره بلنه ورکوئ آواز کوئ ورته. لا تجعلوا مگر زوی دعا الرسول آواز کول رسول الله صلی الله علیه وسلم یا بعضی وی مگر زوی خیره د رسول الله صلی الله علیه وسلم پشانت د خیرو ستاسو گینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خیره لګي ګوره چاته چې خیره کړي زه تر رسیدلې دي یا آواز کول چې داسې په نوم باندې ورته آواز مکوي یا رسول الله ورته وای یا نبی الله. كدعاء بعضكم پشانت د بلن استاسو بعضن بعض نور لها قد پتاقی سر يعلم الله علم لري الله تبارك وتعالى الذين پاکسانو باندې يتسللون يخرجون چې اوزي
هغه منافقانو ته اشاره ده چې جمعې په ورځ به وتل پټ پټ یتسللون یخرجون چې وځي هغې منکم ستاسو نه من المسجد خفیة بغیر استئذان بغیر د اجازت نه چې وځي پټه نو الله تبارک وتعالی په دې باندې علم لري یتسللون معنا یخرجون چې وځي هغې منکم ستاسو نه لواذن معنا په حال کون د دې کې چې پناه نیونکي وي بعضې په بعضو باندې لواذن یعنی بعضو باندې به پناه نیوله پټېدل به یو بل باندې چې څوک راته ګوري نه پټ پټ به وتل لواذن معنا په حال کون د دې کې چې پناه نیونکي وي بعضې په بعضو باندې فلیحذر الذین باید دی چې ویریږي هغه کسان یخالفونه چې مخالفت کوي دی عن امره د امر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه امام ابن کثیر رحمه الله امر څه شی دی یعنی وینا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مخالفت کوي د قول مخالفت کوي د عمل مخالفت کوي دغه د شریعت مخالفت کوي نو دی یریږي دی ان تصيبهما دا چې وبرسیږي دی لره فتنه من بلاء فی الدنیا بلا بورسیږي دی لره په دنیا کې او یصيبهم یا وبرسیږي دی لره عذاب الیم دردناک په آخرت کې الا خبردار ان لله خاص الله لرا ما غسد فی السماوات چې دی پاس مانونو کې ولر دی پزمکه کې قد پتاقی سره یعلم علم لري الله تبارک وتعالى ما پاس انتم چې تاسو علیه پاغي باندې یعنی من الكفر والایمان ک کفر باندې ک ایمان باندې تاسو باندې الله علم لري ويوم پاورز باندې يرجعون چې دی واپس کولې شي ورځ د قیامت ته اشاره ده الیه دی الله تفینبهم پس خبر باور کی دی لره بری تعالی الله تبارک وتعالى بما پاغسا عاملو چې دی کوم عملونه کړی په دنیا کې والله الله تبارک وتعالى بكل شيء پر شی باندې علیم پوی دی